خوند دی دا آواز به دوره کمزورې خدای موږ قیامت ته خدای راولي خو هغه ورځ دې خدای رانولي انشاءالله که کوي زه ستاسو اواز یم زه ستاسو نماینده یم ستاسو کشر یم انشاءالله په هر فورم باندې د چملي د ټماټرو لویه مسله ده په اسمبلی کې به په انشاءالله تحریک ارتوا جمع کړې ده که خیري حل به یې راوباسو ستاسو د دې افغانانو د کیمپ د کوګار ځمکو مسله ده الله به حل راوباسي انشاءالله که خیري ستاسو دلته د روډ مین مسله ده تسلي ساتئ چې الله به حل راوباسي د هسپتالونو مین مسله ده دا تسلي ساتئ انشاءالله چې حل به یې په دې 5 کاله کې راوباسو که خیري د چملي کالج چې دا هلکان وو دا به ژر واوره انشاءالله میاشت دوه کې به دا چې کوم بلډینګ مونږ باچا خان ماډل سکول نه جوړ کړی دا به د چملي د بچیانو لپاره انشاءالله پوسټ ګریجویټ کالج به یې د جینکو انشاءالله هېڅ څیز کې او که یو سړی ځان له په دې باندې خوند ښایسته کوي چې تاسو ته دا خبره کوي چې ستاسو ممبر په اپوزیشن کې دی وایي زمونږ ممبر هغه نه دی هغه چا خبره دا ورته وایي چې 100 پاپړو له یو لاوړ تاسو هغه ممبر اسمبلی کې لیدلی انشاءالله که خیر نو دا خبره مې ځکه تاسو ته کول انشاءالله چې د الیکشن نه پس بیا ډېر زیات مصروفیات راغله تګ راتګ خو روان و خو دا پکې دا مقرره موږ یوه بله سلسله هم د مشاعرو چې کومه وه کوشش کوو انشاءالله چې په دې وطن کې په دې خلکو کې څومره شعور راشي څومره شعور دلته راشي څومره سیاسي بیدارۍ دې خلکو کې راشي دا د دې نه بغیر نه کېږي نن تاسو وګورئ دا د ملک کم حال موږ خو به دا خبرې چې کله به په درنو په کنټینرو باندې دا حضرت به ولاړو چې دا نن وزیر اعظم دی وایي روزانه 15 اربه روپۍ کرپشن په پاکستان کې کېږي نن 100 راځي چې ته وزیر اعظم یې خو نه کېږي څه شوې هغه پیسې دي کله به وایي د پلان کې 2000 اربه روپۍ بهر پرتې دي تا وایي زه به واپس راړم ته وزیر اعظم شو خلک په انتظار دی چې کله به یې راغی تا به دا خبره کوله چې پټرول په بهر دنیا کې په 45 روپۍ باندې لیټر دي او ته به دا خبره کوله چې دا د دې ملک حکمرانان په دې پټرولو باندې کمیشن یې دي نن هغه کرپټ خلک چې ده ورته کرپټ وي هغه نن په اقتدار کې نه ته په اقتدار کې نن پټرول 45 ته راوله که نه دا 45 د کم معاف 50 ته یې راوله دا 50 د کم معاف 80 ته یې راوله نن دا ډالر په ځای ودروه که نه تا خو دا خبره کوله چې دا کرپټ خلک دی هغه کرپټو خلکو خو 15 کاله دا ډالر په ځای ودرولې په بیروني قرضو کې د ډالر د برتو په وجه باندې اضافه نه وشي نن خو ته کرپټ نه دا ډالر په ځای ودروه چې په بیروني قرضو کې کمی راشي دا نن ته وګوره د عام زمیندار نه تپوس وکړه چې هغه خپلو فصلونو نه مثاله نشي اخیستی نن یو غریب سړی سیمنټ بورای نشي اخیستی یو من سریه نشي اخیستی نن د بجلی بیلونو ته وګوره چې دا د په ټیکسونو کې د اضافي سره دا نوي ټیکسونو ته وګوره دا نن په تعلیمي ادارو کې فیسونو ته وګوره دا په عام ژوند کې چې د عام د انسان د ضرورت چې کوم څیزونه دي هغې ګرانۍ ته وګوره نن د یو عام سړي د ګزران حد ختم شو دا قیمتي خرید چې دی هغه اخیستل څوک نشي کولی دا تماشه کول او په میدان کې لوبه کول په دې کې ډېر زیات فرق دي نن یوه خبره سبا بله خبره نن یوه خبره سبا بله خبره پرون چې کومې خبرې کولې ګرانو مشرانو ګرانو ملګرو دا هماغه وخت اوس چې په سیاسي بیدارۍ به کول غواړي دا مسلط خلک دی مسلط د دې خلکو دپاره ریاست ډاکه کړې ده ډاکه لاس یې د خلکو ته وکړی دا مینډیټ غلا یې کړې ده غلا د الیکشن نه پس چې لکه په الیکشن کې موږ تاسو ملګرو ډېرې زیاتې قربانۍ کړې دي ډېر لوی همت هم کړی دی ډېر لوی کوششونه هم کړي دي نن د هغې داسې نه ده چې نن سردار حسین بابک چې تاسو ته دلته د یو ممبر په حیثیت باندې چې لکه ناست دی تاسو خپل عزت او تاسو خپل بقا تاسو خپل کور ته راوړې ده اوس اخوا د ده کار دی یو سړي ته اختیار ورکړي او هغه اختیار چې کله کو تاسو مال اختیار راکو
او زه چې کله که اسمبلی ته لاړ شم او په اسمبلی کې زه ستاسو اواز په بھرپور انداز باندې نشم ورته کولی ستاسو نمایندګي نشم کولی نو په خدای پاک په نیکونو که چې ما ته دا حق نه دی حاصل چې زه بیا ستاسو چې کله که ممبري وکړم خو بهرحال انشاءالله منصور صاحب و چې راتلونکي زه به له ټایم ږدم نو بیا به دا ټولې کمیټه او د هر کلي مشران داسې چې کوم د جرګو مشران دي کوم داسې صاحب رای مشران دي انشاءالله په کې هم شاملېږي او هغه به په خپل هغه زه به په خپله وینا کوم انشاءالله څه به هغه وینا وکړي څه به انشاءالله بیا مونږ به هم خبر کړو نو اوس چې دا کوم مهم دی دا د رکنیت سازی دی په دې پارټۍ کې تاسو به کتلي په فیسبوک باندې ابل زه اسپندیار خانم په خپله بابک صاحب ورتلی و هغه په خپل هم د رکنیت سازی چې کوم فارم دی او په خپل هم ډک کو انشاءالله دا مهم سټارټ دی دې مهم چې کوم دی په یو کتاب کې 25 پاڼې دي چې تاسو ته ټول خبر یو هر چم ته دا خبر ورسوئ په یو کتاب کې دا 4 کال پس دا مهم کیږي نو په یو کتاب کې 25 پاڼې دي او د یو کتاب دا د یو کس چې کوم یو پاڼه ډکه کی دا رکن شو د پارټۍ او بیا چې یو کتاب کم کس ډک کی دا کونسلر شو د کم کدا چې دی دا کونسلر شو د یوې پاڼې قیمت لکه دلته کې د مشرانو لګول 100 روپۍ خو زه هم دا 100 کم دی ځکه چې نن یو شناختی کارډ هم دغه کېږي نو هغې پسې ځي او ښه باقاعده په قطار کې مودرېږي دا د دې پارټۍ اهم رکن دی نو په کار دا ده خو بهرحال چې کم کسان دغه کېږي او دغه مشرانو دغه یخې دی نو 100 روپۍ پاڼه دا بر سړی ورکوي دا به نه وي چې یاره یو سړی دی به ته بیا د خپل طرف نه او د خپل ټبر طرف نه هم دا مېلمنو ته هرکلی وایم او بیا زه د خپل ټول ټبر سره د خپل ټول کور سره په عوامي نیشنل پارټۍ کې ښه په فخر باندې اعلان کوم جناب سابقہ صوبائی وزیر تعلیم موجودہ جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک تحصیل مندن کی سابقہ ناظم سید محمد باچا تحصیل مندن کی نائب ناظم اشتر خان اور نور گران میلمانوں امیر سلطان باچا یعقوب خان باچا نصیب خان باچا نور ګرانو راغلي میلمنو ته د خپل د زړه د کومې نه په خیرالي وایم مونږ په باقاعده توګه باندې د جماعت اسلامي نه په عوامي نیشنل پارټي کې سره د خپل خاندان شمولیت اعلان وکړو زمونږ دغه داسې به انشاءالله ستاسو دغه او انشاءالله موږ هر وخت میټنګ کوو بل لپاره سازي چې روانه ده نو موږ کمیټه ولا درخواست کوو چې یاره زمونږ دا کمیټه دغه چې دی د پالم سازي زمونږ کلی وړو کې